السلام علیکم ملګرو. جنید خان یم. د نوح علیه السلام په قوم باندې چې کله غذاب راغو د سیلاب او نوح علیه السلام خپل منونکي خلک کشتۍ کې سوارک او کشتۍ څه ټایم روانېدل، نو هغه ټایم کې یو شیطان هم کشتۍ کې ناست و. نوح علیه السلام چې کله ولیدو دا واقعه در سره شریک کوم، ډېره زبردسته واقعه ده، یو ډېره سبق آموز واقعه ده. زموږ دپاره پکې یو ډېر غټ عبرت پروت دی. نو ویډیو مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. شیطان چې کله نوح علیه السلام ولیدو، نو نوح علیه السلام ویل راشه نن خو دنه معلوم که چې دی به کومو طریقو باندې انسان ورغلاوی، په کومو طریقو باندې انسان ته غافله کوي د الله پاک د دین نه کمې کمې طریقې دي داسې. نو شیطان چې راونیو، شیطان یې تپوس وکړو شابه نن رالوایه ته په کومو طریقو انسان د الله پاک نه غافله کوي. انسان ولې 15 طریقې دي، خو 2 پکې درله نه ښیم او 3 پکې درله ښیم. هغه ټایم په نوح علیه السلام باندې وحي وشوه. الله پاک ولې دا وحي وکړه چې دې کمبخت نه دې شیطان نه هغه 3 طریقې پرېږده، دغه 2 طریقې چې کومې دی نه ښایي دا ترې معلومې کړه. نو نوح علیه السلام ولې وی چې هغه 3 طریقې پرېږده، دا کومې 2 طریقې چې ته نه ښې دا برل نن ښې، نن ته ګیرې، نن به دغه 2 طریقې ته ماله ښې چې کومو طریقو باندې ته انسان ورغلاوې، کومو طریقو باندې ته انسان غافله کې. شیطان ډېر مجبوره شو، اخر یې ولله ووایي چې 2 طریقې هغه طریقې دي، یو دی حسد او یو دی هرس. حسد هغه شی دی چې د حسد په وجه باندې وایي زه الله پاک د جنت نه راویښ کړم، او هرس دا شی دی چې د هرس په وجه باندې آدم علیه السلام الله پاک د جنت نه راویښ کړی. نن سبا تاسو ګورئ حسد او هرس په هر انسان کې موجود دی، په هر ځای کې موجود دی. حسد یو دای شی دی چې لیټ سپوز یو انسان سره مال دی، یو دولت دی، او بل انسان هغه له جیلس کېږي، جیلسي له حسد ویلی شي. نو هغه په هغې په وجه باندې انسان هغه له تکلیف ورکوي، هغه له مختلفو طریقې جوړوي چې دنه څنګه دا دولت لاړ شي، ماله د را نه شي چې دنه هم ختم شي، دی له ویلی شي جیلسي. نو دا هر انسان کې تقریبا 100 کې 90% خلک د جیلسي شکار دي. بل دی هرس، تاسو له ما یاد کو. نو آدم علیه السلام د هرس په وجه باندې جنت نه راویښ کړی شي او شیطان ورغلاو کړی. شیطان نوح علیه السلام له ووایي چې کله الله پاک آدم علیه السلام دغه یو بوټي نه ملي کو جنت کې چې دې بوټي خوراک پته نه کوي، نور جنت کې ګرځه چې څه خورې خوره، خو دغه بوټي له جغت مه ورده. نو شیطان وایي ما آدم علیه السلام له داسې ورغلاو کو چې ما ولوي دا یو ډېر زبردست بوټي دی، دې میوه ډېره زیاته خوږه وه، دې میوه چې څوک وخوري نو هغه همیشه ژوندی وي، ځکه الله پاک تا دې نه منې کوي چې دا ته مه خوره، الله پاک په تعالی یو ورځ مرګ درکوي. نو آدم علیه السلام هرس کې راغو، لالچ کې راغو، هغه بوټي میوه وخوړه کم نه چې الله پاک منې کړی، نو د هغې په وجه باندې آدم علیه السلام د جنت نه راویښ کړی شو. نو حسد او هرس 2 داسې بیماریانې دي دا چې کم انسان لو لګي نو د هغه زندګي هم تباه کوي، د هغه د اهل و عیال چې څومره هم وي د هغې زندګي هم تباه کوي. او شیطان چې کم دی کوشش هم دا کوي چې زه انسان په دې 2 ګنایانو کې مبتلا کم، په دې 2 چالونو کې راولم، په حسد او په هرس کې. نو نن سبا شیطان هم په دغه کې کامیاب دی، مکمل کامیاب دی، ځکه هر انسان 100 کې 90% خلک چې کوم دي د حسد او د هرس شکار دي. ای هرس کوي د دنیا هرس کوي، د دولت هرس کوي، او دغه هرس حاصلولو کې د هغه زندګي ختمه شوي، د زندګۍ مازدیګر راغلی، د زندګۍ ماښام راغلی وي او زندګي د هغه ختمه شي. نو موږ له پکار دی چې حسد او هرس ټوټلی موږ ختم کړو. حسد او هرس د بل انسان نه دا ناجایز دی، په دې الله پاک هم خفه کېږي او د شیطان هم پوره کوشش چې انسان دې ګناه کې مبتلا کړي. یو شاړ غونتې ویډیو و، یو شاړ غونتې واقعه و، ما مې تاسو سره هم شریک کړم. د ویډیو کتلو ډېره زیاته مهرباني. ویډیو د ثواب په نیت باندې مخکې ملګرو سره شریک کړئ. جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ، پیج هم لایک کړئ. ډېره زیاته مننه. والسلام.